بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او د سونو پښتونخوا د فیسبوک او د یوټیوب په پاڼه زموږ پروګرام کتونکو د پیښور سټوډیو نه ستاسو قربان محمود جان بابر خپل پروګرام با خبره پښتونخوا سره ستاسو خدمت کې حاضر دی. تاسو ته معلومه ده چې تاسو دا پروګرام زموږ په ریډیو باندې هم اوري، په سونو 96 باندې هم اوري او ورسره تاسو ورسره په دې کې موږ ته کالز هم کولی شئ. تاسو په خپله هم زموږ په پروګرام کې برخه اخیستی شئ. زموږ د روانو چارو پروګرام په روانو چارو پروګرام کې زموږ موضوع چې کومه وي نو په هغې باندې موږ سره په سټوډیو کې ناست مېلمانه هم خبرې کوي او تاسو هم د هغې نه سوال جواب کولی شئ. زمونږ د نن موضوع مونږ له غوندې جاج اخلو چې دا پرون او بله ورځ نه چې دا کومه سلسله شروع شوې چې په پاکستان کې د احتجاج یو نوی طرز خو نه دی، زوړ دی، خو تحریک انصاف ته طرز روچت کړی دی. نو دې سره لکه دلته اوس خلک لګیا دي خپلې ګرفتاریانې ورکوي. ګرفتاري به چې کوم ورکوي نو هغه د احتجاج په توګه باندې ورکوي او دوی وایي چې مونږ هر هغه کار وکړو چې په پاکستان کې د الیکشن وشي، ځکه چې د دوی مطالبه ده چې په پاکستان کې د الیکشن وشي. دا احتجاج ولې کېږي لګیا دی، دا جیل برو تحریک ولې شروع شوی دی، دا جیلونو ته تحریک انصاف خلک ولې روان دي، د دې نه مخکې هم دوی دا احتجاجونه مختلفو طریقو سره کول. اوس دا ځل دا احتجاج په دې طریقه باندې ولې کېږي لګیا دی، په دې باندې به مونږ خبرې کوو. ما سره په سټوډیو کې د تحریک انصاف نمایندګي کوي د پیښور نه د تحریک انصاف ځوان ورکر دی او د ځوانان چې کوم تنظیم دی د هغې مشرولي په مشرانو کې یو دی شازیب ته خپل پروګرام کې هرکلی ویم. ډېر مننه، شکریه بابس، مهرباني. د دې صورتحال باندې خبرې اترو کولو دپاره مونږ شازیب سره رابللی دی دلته په سټوډیو کې. تاسو پیژنئ، ډېر وتلی صحافي دی او تاسو په مختلف ټي وي چینلو باندې هم ګورئ، د هغې پروګرامونه هغې لیکل هم کوي. لحاظ علي صاحب زما دویم مېلمه دی. لحاظ علي صاحب تاسو ته هم په پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره زیاته مهرباني محمود جان بابر صاحب، ډېره مهرباني. لحاظ علي صاحب زه شازیب ته خو ورځم په دې جیل بلو تحریک باندې، خو اول تاسو نه تپوس کوم چې دا من خو د احتجاجونو دا مختلفې طریقې کتلې دي. احتجاج شي، بس سړک بند شي، لارې بندې شي او هر څه اړې ګړې شي او د پیښور غوندې ښارونو کې خو چې یو ځل سړک بند شي نو بیا خو هغه سړک پولاویږي نه. د احتجاجونو په ټوله دنیا کې هم دا طریقې دي. ډېره زیاته مهرباني بابر صاحب. احتجاجونه په ټوله دنیا کې که موږ وګورو د ټایم سکویر نه واله تاسو ته پته ده، لندن برج او په دې ځایونو کې هم د دنیا چې کوم د احتجاجونه دلته ریکارډ کېږي. د دنیا د ټول نه لوی احتجاج چې کله شوی و هغه په 2003 کې د عراق باندې د چې کوم د برطانیې او د هغوی د اتحادیانو کومه حمله وه د هغې په ضد باندې شوې وه چې په هغې کې ویل کېږي په هغه وخت کې چې کم از کم د 10 لکو پورې خلکو په هغې کې ګډون کړی و. هغې لندن ټول ښار چې کوم دی هغې جام کړی. د وجې نه دا احتجاجي مظاهرې ستا د آئین بنیادي چې کوم انساني حقوق دي د آرټیکل 7 نواله تر د آرټیکل 28 پورې دا ته بنیادي انساني حقوق ورکوي او په هغې کې آرټیکل دا دي چې تا ته د اسوسییشن، تا ته د احتجاج، تا ته د ټولو شخصي ازادي چې کوم دی دا تا ته حق دی. خو شخصي ازادي به د کوم ځای نه شروع کېږي او د دې حدود به په کوم ځای کې ختمېږي، دا د ټولو نه مهم سوال دی. نن سبا د احتجاج دپاره چې کوم نه ټول نه زیات 2 ځایونه دي په پیښور کې. یو دی د شیرشاه سوري پل یعنې د اسمبلی چوک سره نږدې دغه ځای، او دویم دی پیښور پریس کلب. د پیښور پریس کلب سره خوا کې چې احتجاجي مظاهره کېږي نو د هغې د لاسه عمومي توګه ټرافیک څه داسې نه ودرېږي، ډېر کم داسې وي چې لاړ شي او هغوی سړک ودروي، خو هغې کې هم تقریبا داسې ډېر کم کوز راشي. خو د اسمبلی چوک کې چې کېږي مظاهره نو په هغې کې د بده مرغه زیاتره داسې مظاهره وشي چې بیت او ستا پته ده د پیښور د شیرک دی. خلک اکثر دوی باټل نیک دی، د باټل نیک نه دی بلکې دا د پیښور شیرک دی، ځکه چې په دې په مرۍ د لاس کې خو د ستا نه سر ته وي نه ځي او نه د وجود مزه وي، یعنې ستا ښار هم جیم شو ورسره ته ستا پته ده چې د هغې چې کوم دی کوم حیات آباد ته یونیورسټۍ ته راروتونکې یا صدر ته کومه لار ده هغه هم اټومیټیکلي بنده شي، نو ستا ښار اټومیټیکلي په 2 حصو کې تقسیم شي. اوس او د هغې چې احتجاج چې ختم هم شي که نه نو د هغې هغه سرات چې ختمیږي کم از کم 2 نه ولا 3 غنټو پورې چې کوم دی هغه بالکل دغه. زه صرف دا وایم احتجاج حق دی. د احتجاج دپاره دغه ځای کې که وګورې یو تکون شانته ځای هم جوړ شوی دی، بېشکه دلته څوک مظاهرې هم کېږي. زه د احتجاج حق د چا نه هم نه علمه، دا د حکومت هم قصور دی چې د هغوی نه دا ګیري پورته کړي چې تر څو پورې احتجاج نه شوی نو هغوی هم دا خبره په سنجیدګۍ سره نه لي. خو خبر دا ده چې احتجاج به په دې قیمت باندې چې ټول ښار به بندولی کېږي، ټول ښار به چې کوم دی د هغې نظام به تیس نیس کول غواړي. ډېر په افسوس سره به ته ویم محمود جان صاحب
زمنګ جی ټی روډ باندې صرف تاسو یو کیمرا چرته څوک دی لکه سات تک موبایل کې دی او هغه دی وګوري کم از کم په یو منټ کې دلته د 2 نواله تر 3 پورې امبولانس په دې روډ باندې تیری نو د شازیب دی احتجاج ته شازیب دی نه تاسو کو چې دی په خپل هم پرون په خبر کې احتجاج کړو چې کله دا احتجاج دی کولو نو د دې خبرو خو به دی خامخا خیال ساتلی کنه چې د پیښور ټریفک ته د پیښور خلک دی ته تکلیف هم منشي زمونږ خبره ده هم ورسي خلکو ته او دغه تاسو چې پرون د احتجاج کولو شازیب نو تاسو د دې خبرو خیال ساتلی بابر صاحب داسې ده چې کله په یو ملک کې جمهوری نظام رواني او هغه جمهوریت برانام وي او هغه جمهوریت د ډیکټیټر نه زیاتیات کوي پولیټیکل وکټمایزیشن کوي نو سبا کوي خلک اوس کوم دی پلس پاینټ ست ګورو چې مونږ دا دیزه کوم احتجاج کو او یو غنټه 2 غنټو لپاره روډ بنديږي او چاله تکلیف دی نو هغه تکلیف د وجه مونږ احتجاج نه کو هغه ظلم برداشت کوو چې کوم ظلم زمونږ په عوامو باندې کیږي زمونږ په غریب اولس باندې کیږي زمونږ په سیاسي قوتونو باندې کیږي نو دا سم د ملک نشي چلی دی د ټریفیک بندول پر تاسو خبره صحیح د مونږ چې کله هم احتجاج کو تیر یو هفته ما خپل کیمپینګ کړی دی ما 1800 اندراج کړی دی د جیل برو تحریک کې زمونږ لیډر دا ویلو عمران خان چې مونږ دا ملک انتشار نه پھیلاول غواړو انار کې نه پھیلاول غواړو مونږ توڑ پوڑ نه کول غواړو زموږ یو جمهوریت حق دی مونږ د آئین د بالادسته او د لاین اډر مضبوطولو لپاره د پاکستان آئین او قانون مضبوطولو لپاره مونږ چې کوم دی نو دا احتجاج کوو دا زموږ خپل حق دی او کوشش مونږ دا کړی تیر هفته چې مونږ یو سایډ باندې احتجاج کوو او بل سایډ ته ټریفیک ته ان اوټ لپاره کولاوي خو پرون چې تعداد زیاتو د دې د وجه نه مونږ د جیل مونږ د اشنغریا نه ګلبهار نه سٹارټ وکړو دا خو ما یو سوال کړو زه ټیک دا خو یو جرنل د ټولو رویه ده خو تاسو چې 1300 کسانو اندراج چې کله کول شي 1300 کسانو ویل چې مونږ په گرفتاری ورکول له تیار یو چې د پارټي حکم دی وس مونږ گرفتاری ورکو پر مونږ نه کته په خبر کې څوک گرفتار شو دا تاسو وجوه قبل سو وجوه نه چې تاسو به میډیا والا ملګرو هم دا کتلی وي نورم خلکو دا کتلی دي مونږ کله راوته مونږ پلانینګ باندې راوته مونږ خپل رجسټریشن کړو او زمونږ د مشران زمونږ د صوبایي صدور زمونږ سابقه گورنر سابقه وزرا ټول موجود د خان سے په کال باندې مونږ روانو چې مونږ ځان ورکو مونږ له ډیلیګیشن جوړ شو د ډیپټي کمشنر د طرف نه د اي سي او د اس پي سي ټي او د اس پي کینټ مونږ هغه ته چې مونږ الریډي دفعه 144 وایلیشن کړی دی تاسو 188 لاندې مونږ باندې پرچی کټ کول شي بهشک تاسو په کې 3 ایم پی او وغیرہ سیکشن تاسو کټ کول شي خو دینه باوجود هغه نه ورکول تاسو ورته چې مونږ گرفتار کړي یس زمونږ باز هغه مونږ ته ویل چې دې تانه کې ځان ور کوي فلان تانه کې ځان چې الته بلاړو پیلاش نغره تانه یاد ک مونږ تر غون شو بیا ویل ګلبهار تانه بیا ترړو بیا وی تاسو جیل تلاړ چې مونږ خپل اسسټنټ کمشنران او خپل چې څون زمونږ ضلعي انتظامیه دا مونږ درولې وي اب تاسو باندې پرچا کټ کی مونږ د بهشک کار سرکار کې مداخلت یا هر قسمه پرچا کټ کوي دا زموږ جمهوریت حق دی مونږ په ملک کې توڑ پوڑ نه کول غواړو او مونږ جیل برو تحریک کې خپل د لیډر شانه بشانه ولاړو او مونږ سرګاو تعداد کې مونږ تقریبا 4-5 خلکو پرون تاسو به کتلی وي خو چې کوم ټیم مونږ د جیل خولي ته ورسېدو د مشرانو په موجودګۍ کې امونږ نه مخ کې لیډینګ پوزیشن باندې زمونږ ملګری ورپسې وو خو هغه نه پس اي سي غیب او اي ډي سي ان غیب او ډي سي غیب او بعضی ملګرو زمونږ انتشار پیلاولو تیزی کول هغوی د جیلونو د چتونو د پاسه واړېده څوک د ګاډو د پاسه کې ناسته ایون چې زمونږ الیکټډ ممبران هم د ګاډو د پاسه ناستو ګاډي کې دننه ناستو خو دوی خپل ټایر هم پنچر که او جیل ګیټ یې تاله کړی نو موږ بس کول اخر موږ خو راغلي ګرفتارۍ دپاره دا زما اواز اوس هم ناست دی بلکل زما اواز تاسو له فیل کېږي به نارمل نه دی نو پرون خو موږ ډرامې دپاره میدان ته نو راوتی لیازلی صاحب دا خو تاسو په خپل صافیانې موږ تاسو پروګرامونه ګورو بیګا هم تاسو خبره کوله چې د دې خو چې موږ ټول گرفتارۍ لا راغلي موږ نه گرفتارولو تاسو پرونم ویل چې دلته خلک فوټو سیشن کوي لګیا دي هغه وین سره خلک تصویر نو باسي گرفتاری خلک نه ور کوي لګیا دي نو تاسو د دې په نظر کې دا فرق ولې دی زما نظر خپل دی او د دوی خپل دی چا به یو رنګ نه کې اچولي زمونږ خو نه کې نه دي زمونږ خو چې ټرانسپیرنټ شیشه د دې د احتجاج کې دی چې پرون گرفتاری بس صرف دا وایم د خیبر پختونخوا کې مونږ شمال ته وګورو نو اخري ضلع د باجوړ په باجوړ کې هم اعلان کېده مهرباني وکړئ زمارونو کو څوک جیل برو تحریک لرازي گاډي را روان دي او مهرباني وکړئ د گاډي کې کېنه دا بچا کول کارکونانو پولیس کو ټیک شو الته روانو او به په دې مینس کې کړو نو نن هم د وزیر اعلی صاحب روډ چې کوم د لک غوسم کړی د چتا په ماټي چوک کې ماته اعلان کړی دی سواد کې کوم دی د ایم پی او د مینز کورون ته بار ال خلک ورل مته دغه وکړه دا اعلان پولیس کړو وزیر اعلی صاحب چې راکړه تاسو ورکوي وزیر اعلی صاحب
نو هغوی ته چې ورډ کوم استعمالو نو هغوی ته خوشی والا ټکي استعمال کوي چې تاسو خپل خوشي چې لکه خپل گرفتاری ورکوي ورډ ساري بخنه غواړه خودخوشي خودخوشي نو من چې کوم د تاسو گرفتاری ورکولای شي یعنی مطلب دې د اردو کې چې کوم راځي نو انګریزي کې ټکو والنټیرلی چې رضاکارانه کته دا کې خودخوشي کې څوک دا کار کول غواړي او به د اعلانونه چې کوم دی په 400 کې هم شوی د اعلانونه د ډیر اسماعیل خان پورې شوی سره چې پرون دا هغه اعلان وکړو به ویل چې خیر دې په خپل گرفتاری ورکول دي اعلان څه ضرورت سر زما اعلان څه ضرورت چې په خپل گرفتاری ورکول ووري سوال ریسپونډ کوم تاسو وکوي دا اعلانونه د دې نه داغزي پورو شو او د دې بنیادی مقصد دا خودخوشي چې کوم مطلب من تاسو له سرویس ده تاسو خودخوشي مو دا خودخوشي سره ډېر نږدې ده کنه دا ډېر جوخته نو تاسو رضاکارانه وي رضاکارانه باندې خلک دا ورډ چې کوم واده پولیس والا ویل پولیس خیر لګه داسې وي کنده الفاظ وي وي نو ما خو ته زه چې سره رپورټ کوم عقبت چې کوم ورډ استعمالو هغه ویل چې را منګه گرفتاری کې سوکي کور سر مسله دا چې دی گاډي دی جمعتون د لپاره چنده ټولول کېږي نو ګاډي ګرځول کېږي خلک چنده ورکوي زموږ د پاکستان یو ډېر لوی خلک چې کوم دی زی څوک شوکت خانم ته ورکوي چنده څوک یې دي ته ورکوي نور تنظیمونو ته ورکوي خو د هغې باوجود دوی یو کمپین هم چلی چې یاره که تاسو چنده ورکوئ نو په غټو غټو مال سټورز کې تاسو ته پته د شوکت خانم او د دې ډبي پراته وي او هغې خلک باقاعده برخه اخلي پولیس دوی ته دا فیسیلیټي ورکوله چې یاره که تاسو ځئ نو موږ تاسو له دا فیسیلیټي د ډور سټیپ درکوو یو خبره درنه تپوس کوم بیا دې نه تپوس کوم دا پولیس والا چا لېږلي ځکه چې پولیس والا د دې نه ګوره سر MPO وایي څه ته مینټیننس اف پبلک order او ته چې کله اړې غړې جوړ حکومت د مخکې نه دفعه 144 لګاو نو هغوی چې تاسو 15 ته موږ نه پرېږدو لکه اوس 15 به را جوړېږي سلا به کوئ نو د هغې نه ښه دا ده که د 15 نه مخکې تاسو راخېږئ نو موږ تاسو لکه دا فیسیلیټي درکو بل سره تاسو ته پته د اعلان کې په اخره کې یو بل ټکی ویلی که دا ګاډی د چا نه مس شو نه تاڼې ته دې راشي دا سهولت هلته موجود دی نو د دې سهولت چې کوم دی ورکو رال او د دې کېدل چې کوم هغه دا رنګ وشو د بنیادي طور باندې د پاکستان تحریک انصاف نه د رضاکارانه تور شو پرون تاسو ته پته ده د پاکستان تحریک انصاف صوبایي ترجمان شوکت یوسفزئی هغه ویلي چې موږ فیصله کړې ده چې موږ به کارکنان هم ورکوي خپل والنټیرلی چې کوم دی رضاکارانه گرفتاری خو په هغې کې به عاطف خان شافرمان فضل الهی ملک واجد ټیک شو او ارباب وسیم دا نمونه دوی سره ټاکلي ټیک شو او دای میډیا له ورکړي چې په دا به وړومبی ګرځي دوی به سبا گرفتاری ورکوي ټیک شو بس هغوی اوس چېرته دي پرون جیل مخې له دا 15 هغوی او راغلي هغوی راغلي دوی سره MPS دوه درې پکې نور هم ورسره شو مطلب دا دوی 15 MPS شو سره په هغې کې ایون فضل خان چې کوم د دوی سابقه د ریجن صدر پاتې شوی دی د 400 چې هم راوخته او فضل خان دننه لاړلی ګاډي کې لږ ساعت کېناسته ما تصویر هم کتلی نه زه به تاسو بیا دغه شو بیا راکوزېده نو تقریبا داسې 25-30 منټ بعد دوی راکوز شو نو دلته نه ګرمي ده نو بس ما ورته ټیک ده اوس تاسو خپله خوښه ده نو ولې AC مېسي نو لګولې ګاډي کې ګاډي کې اوس جي لکه دننه بیا په جیل کې AC دی دلته AC نه دی بابا صاحب شازم صاحب دا لحاظ په ډېر سینیئر جرنالست دی انالست دی او زموږ د پښتنو په سیمه باندې ښه تزیق عزت قدر کوم خو دا انساني ذهنیت ډېر عجیبه دی چې کله ته ذهن کې یو شی وټاکې چې زما ټارګټ دا دی زما ګول دا دی دلته به اټومیټکلی ستا سټیټمنټ او ستا سوچونه به هماغه طرف ته ځي زه د هر خبر سره جې اختلاف ساتم د دې خپل سوچ دی زه د هر خبر باندې ریسپانس کول غواړم دیو خبرو کو د فضل خان سٹارټ بدید نه والو فضل خان کېناستو موږ په خپل لاسونو باندې کېنولو زه ګاډي نه بار ولاړم تاسو ویډیوز کتې شي فضل خان ته ADC به دا ویلی چې مچرا د دې ګاډي ټیر پنچر دی نه د ګرمه خبر شي نه د AC خبر شي دا اون ریکارډ دا خبر شي دا چې د دې ګاډي ټیر پنچر دی کته جیل ته غواړي نو راځه هغه جیل ته باندې موږ پرچم کړو په دې دوکې را کو شوی دی دیو د شپږ وته MP غانو خبرو کو پرون موږ سره 30 نه 35 سابقه الیکټډ باډي موجود و عاطف خان خبرو دیو کو هغه فرند باندې ولاړو عاطف خان پکې خوښ شوی هم دی لګ صبر وکوي خو ګوره خلک هم پدې کې خامخا تاسو کول غواړي ښه خو زما سټیټمنټ پوره تاسو اورم خو زه دا وایم چې دا خلک هم پکې څوک پکې خبره کوي کنه نو د هغه خبره هم پکې لګو اورم نو بیا به تاسو سره خبره کوم السلام علیکم جی څوک یو د کم زینا
السلام علیکم جی څوک یو د کم ځای نه هلو هغه کال زما په خیال باندې هغې ټیک نه دی میلاو کړی یا څه چل شي ما خو اټینډ کو ښه تاسو خبره کوئ جی نو ما دا وی جی چې عاطف خان دی یاد تاسو 30-35 کسان راغلي وو که نه ایم پی ایس او هغوی ګرفتارۍ دپاره تیار یو خو بعضې میډیا چینلو یا بعض ډېر سینر صحافیانو د دوی هر الټه خبر ورکولو لکه دوی چې چې فضل لالا وروتو دا ټوله میډیا ولې ستاسو دومره خلاف ته نو دا ولې تاسو چې ټول زموږ خلاف دي ولې خلاف زه خو ستاسو نیم خلاف دا هم ستاسو نه دی خلاف نه جی مونږ دا نه وایو زه یو بخښه غواړم جی 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 چونکې دغه دی زه ورته دا ویډیو دی دا د فضل خان د ګرفتارۍ بالکل دا فضل لالا ویډیو چې کوم دغه دی که نه ورختو والا ویډیو او په هغې کې تاسو دا کتی شي ټیک شو دا خیږي وګوره اوره زه یو کال والم چې ما ورته خبرې وکړلې زه ګورم چې دا کوم ځای کې دغه ویډیو کې که نه زه یو کال چې ما ورته په دې ګیټ خبرې وکړلې زه یو کال والم دا خیږي ډېر خطو او ټیک د ما په صرف ما ته لږ صبر وکړئ یو کال دی یو کال دی را سره تاسو لږ صبر وکړئ خیر دی ښه السلام علیکم جی څوک یو د کوم ځای نه ښه یاره به دا تاسو چې خبرې کوئ نو منځ کې پکې کال پکې کټ شي ښه نو دا خو پکې ما خو صرف دا ویل دوی ویل چې ما ورته خبره وکړه که نه ما ورته دا ویډیو دا ما ته ځان ستا ویډیو کې بنیم راغلی که نه اوس کیمرې څلور طرف نیول کېږي ستا ویډیو کې مطلب زه نه وم ښه تاسو خپله خبره شاهزیب تاسو خپله خبره پوره کړئ نو جی ما دا ویل چې دا لحاظ به ډېر سینر سړی د دې به هر انګل نه په کار د هر انګل ګوري د میډیا چینلو یا د صحافیانو دا کار نه وي چې ادي خالي اوم یو ځای ټارګېټ کړي او هلته ځان رسوي دا به غیر چاپېره نظر اچوي دا به د شي پوزیټیو او نیګیټیو دواړه اسپیکټس ګوري او دا به بیلنس کې خبره کوي دا به د قوم دپاره د معاشرې دپاره خبره کوي دې شي له باونډ نه دی چې دی به خالي د یو پارټۍ خلاف یا د یو خلکو یا د یو سټیټمنټ باندې ځان انتخابولي او دا د پاکستان خبره کوي دا د پېښور خبره کوي ولې پېښور کې دفع چول ایسته و دا رقم پاکستان خبره کوي د دې پاکستان خبره چې کوم کې زه ته اوسېږو چې کوم کې نن سبا ټول کې تاریخي زیاتیات کېږي او د افسوس مقام دا چې ټول کې زیاتیات لګیا دي صحافیانو سره کېږي د صحافیانو پکړ دکړ د هغو شهادتونه د صحافیانو ته پکې لګوند دا مړی لکه صفاک زه به یو کال والم السلام علیکم جی څوک یو د کوم ځای نه مجان صاحب زه ډاکټر عنایت الله خلیل خبرې کوم جی ډاکټر صاحب وایي که څه ویل غواړي د کوم ځای نه زه د دې شیرپا هسپتال شاته اوسېږم شیرپا هسپتال شاته سپینه وړه کې ښه جي څه ویل غواړي وایي که جي وایم دا چې زه ډېر زیات ورکاوټ یم په 1975 کې زه د والد صاحب سره تللی وم نو هغه ټایم کې د بوټو حکومت و نو په کیسهخانه کې یو احتجاجي مظاهره دغه شوې وه هغوی به ویلې ویل بیا داسې کې بوټو که چالان نیم روپیه صرف هغه ټایمه په 75 پیسې باندې پر کیلو پوخ فیرو زه دا وایم چې نه د جیل بر او تحریر ګرو شته او نه چې کوم دی د شهباز شریف صرف د جیل بر او تحریر چې کوم دی د دې خلاف چې مظاهره وشي انشاءالله موږ پاکستان به کامیابي عمران که دا دغه جوړ کړو نو څه دنیا ورانه کړه موږ دپاره یې په پېښور کې دا ډي آر ټي جوړ کړو ښه ډېر جیبونه پکې پرویز خټک ډک کړ دې له نه څوک الیکشن له ورځي نه ورته څوک ووټ کاسټ کوي او نه به ورته هغه پوزیشن نه عمران راشي چې کوم والان کې عمران پښتون دی په کار دی چې کې پي کې پوره ورسره ودرېږي په عمران خان کې چې هڅې ویل هغه نشته د په شهباز نواز شریف باندې په 55 روپیا باندې 6 لیټر پټرول خرڅول او بیا چې کوم دی رالو نو هغه پټرول 200 ته ورسېد دا ولې کېږي ډېره مهرباني ډاکټر صاحب موږ په دې باندې خبره کوو انشاءالله ټیک ده جی عمران نه ټولو نه لوی غل دی دغه شاه صاحب ناست دی ډېره مهرباني موږ خبره کوو په دې باندې ښه شاه صاحب د تاسو خبره واورېده ډاکټر صاحب هم خبره کوله لګیو چې د عمران خان په وخت کې هم ګرانیانې شوي دي د تاسو پکې د صحافیانو خبره پکې وکړه سختي پکې شوي موږ په خپله د عمران خان په وخت کې صحافیان په هر وخت کې مړه سختي تېروي په اسلام آباد کې زموږ داسې ملګري اوچت کړی شوي دي د ډاکټر صاحب خبره خو تاسو ته یاده ده که نه اوس زه دا یو بل کالم خیر دی علم زه یم چې تاسو په یو ځای باندې په دې باندې خبره وکړئ السلام علیکم جی څوک یې یو د کوم ځای نه ښه ډاکټر صاحب چې کومه خبره وکړه که نه چې بس جیل بر او تحریک وغیره هېڅ هم ضرورت به نه وي خو چې کله لکه مونږ دغه وکړو په اصولو مطابق چې دا کوم هغه دی حساب کتاب دی دا ټول وچلېږي او د عمران خان په وخت کې نواز شریف ډېر ارزان شیزونه پرېښو بیا د عمران خان په وخت کې چې دا شیزونه کم ګران شو نو په هغې باندې هم خبر پکار دی چې بالکل جی د دې رسپانس کوم خو د هغې نه مخکې د لحاظ به جواب ورکول غواړم دا اعلان چې کوم دی خبره کوي موږ اوس بندې کمرې کې ناستو بابر صاحب که ستاسو د افس نه بار پولیس والا یو ورکوټ غونې مایک ونیسي چې بابر صاحب راوځه نو تاسو به اواز درشي ګورئ جی دا ټوله ټوپې ډرامه وه دا
پولیس والا چې اعلان کول تاسو دا ټوبي ډرامه یس پولیس والا هغه ځکه اعلان کول چې کوم ځکه به خلک نو یا به چرته لک شان خلک به وکړه یقینا مونږ په یو ځکه د پولیس اعلان نه دی کتلې زمونږ کارکونانو منډه والي چې مونږ واچوي مشر بل ویډیو لګا روباسي خو زه په تو شرمندیش ویډیوګان روباسم چې زمونږ کارکونان زمونږ سابقه ناظمان زمونږ ام پی ایس زمونږ ټول مرګري ورته و چې مونږ واچو تاسو د پروګرام ختم شي بیا تاسو یو بل ته د ویډیوګان روباسي خو لازمي دا ولې دی بس ویډیوګان روباسي لګي یاره مال په دا بس نه روباسي यहीं पर ही 100 कदम दूर यहाँ पर एक वगैरह से बैकग्राउंड मुगोरा कसल क्या कर लेने देवा लिहाज बसे लोग वर्च मुझे नोर बोलो जैसे लोग वर्च मुझे तो आवड़े ده کنه نور څه ما ته دا پته نه و چې لکه دوی ته وړي مې ورشي کور کې وټالې وي به ماشوم راوځي به ودی چې پلان نه دا ټول د پی ډی ایم سوچ دی دا ټول د پی ډی ایم سوچ دی پکړ دغه صبر وکړئ لک صبر وکړئ ها لک صبر وکړئ لک صبر وکړئ یو کال در السلام علیکم جی څوک یو د کم زینا السلام علیکم جی عمران محمد خبرې کوم پېښور سټی نه خروره ته وسویل غواړي ته ماته چرته د شازیب مرګره ښکاری نه جی مونږ د پی ټی آی ورکر یو او تاسو دا کوم پروګرام نه نیولې د شازیب په او زموږ دا کوم جرنالیست چې ناسته ډېر زبردست یو مقابله راغسته ده او پرون مونږ دی پروګرام کیو زبا د صحافي د خبرې سره اختلاف ساتم مونږ په خپل گرفتارۍ نه ورکولې مونږه باقاعده د گاډو نه په خپل راګوزولو او مطلب ورسېدی اورم وای گنجی او نو زه دا یو خبره د صحافي بای سره اختلاف په دې ساتم چې را دی وای چې فضل خان ویل گاډي کې ګرمي ده اسه د موقع باندې مونږ ولاړو دی خپل د گاډي ټیرونه پنچر کړیو باقاعده به گاډي د پاسه ورکر وختل مطلب ورسېد او دا ګاډي کې د ریکارډینګ کې تنه مطلب څه کوم چې کوم سړی په ریکارډینګ کې لحاظ به سره نه اباړو وینا تاسو عمران محمد صاحب سبب نور خیر دې شکر دې الله فضل دې ورور می خازه بس خوشاله اوسې ښه ډیره مهرباني عمران محمد هم د تحریک انصاف سره تعلق ساتي او د شازیب د سوچ سره شازیب یو سوال بل ذهن کې راځي د خلکو کنه چې دا چې څومره مونږ په پاکستان کې ډیر وخت نه ګور لګي د عوامي مسلې هم ډېرې زیاتې دي کنه نو آیا دا چې کوم لارې دي دا چې کوم مونږ سکو لګیو کنه جلسه جلوس پروټیسټ او بیا جیل برو تحریک بیا لارې بندې دل دا ارس دا عوام د مسلو حل طرف ته سلار ده بالکل ده جی سو ګوجي چې اوس یو طرف ته د صحافي نه والا د سیاسي په دې حکومت کې چې څونه ګرانی شوه زبر ډاکټر عنایت تمرازم چې کوم پلنې کولو چې څونه بدترینه ګرانی په یخنۍ کې د بجلی لوډ شیډینګ په ګرمۍ کې د ګیس لوډ شیډینګ په تاسو په ګرمۍ کې وګوري ناکام نا اهل دلس ونه سیاسي هغه پارټیانو د چا د وجه چې پاکستان قرضداري شوی دی سیاسي پارټیانو خلاف چې کوم دا کانفلیکټ دی دا ټولو کې پیک باندې دی پولیټیکل وکټمایزیشن ټولو کې زیات دی صحافیانو ژوند ټولو کې سخت دی د عام پبلک ژوند ټولو کې سخت دی خو دینه باوجود صحافیان کدا وای چې دا احتجاج نه کول پکار نو سکول مختاص مروزو تاسو کې شهادتونه دې ممتاز مروزو جی اسی شریف شهادت شو تاسو نو راوته مونږ راوته الله تعالی دې پتا سوم دا الله تعالی دې دا شهادت پتا سوم دې نه الله تعالی دې کنجان حکومت راغلي دې الله عوام سره الله تعالی دې دوی دا شهادت خو تاسو आवाज هم جوړیږي جی مونږ په صحافیانو आवाज هم جوړیږي چې کم صحافیان سره زیاتې کیږي تاسو نو جوړ شي تاسو مونږ جوړیږي نه زموږ مرګري ډیر زیات افسوس مقام دا دی چې نن صحافیان د پی ډی ایم نمائندگان جوړ شوی دي اوس تاسو ګرانی نه ښکاري زه لویم کنه جی یس 90% صحافیان لیاز به مادرس سره 90% صحافیان به عمران خان په دور کې چغې والي چې ګرانی دا نن ګرانی نه ده نن تاسو ګرانی باندې خبرې نه کوي کنه نن تاسو کې هغه درد ختم شو کنه نن تاسو کوم نمائندګي لګاو نه کوي کار دی یو خو دغه وی کنه جلسه یو پروګرام کنه دا پروګرام دی چې بل غوند دی مطابق اوس له حاضرې تاسو راته لګ دا وای چې دا ولې تاسو د پی ډی ایم یو بل ویډیو تاسو ته بس دا شی ډاکومنټ دی وای چې د ګاډي نه په زور نه دا شی د ګاډي لحاظ وای ما صدې کې زیات دا پرې لحاظ ته بل خبرو دا ګرانه من تاسو له خبر ګرانه من بخنه غواړم یو خدای چې خپل خبر زما په خپل نمبر حمزه تاو که بس کنه زما په خبره چې کله راشم ما دغه په خبره کې چرته دغه نه سوي ودی وای بد وای موږ باندې الزام لګی دغه خوخه زه دغه خپل مخونه د پی ډی ایم دا هغه چت نور کوم چې زما په وخت کې به راشم ما په وخت چغي وای
ټول نه غټه دغه چې کوم ده ګرانی زه په مشرق کې په خپل یو پروګرام کوم ما بیګانه اول بیګا پروګرام چې کله شو کوله نو ما د بجلی د قیمتونو چې 3.08 د بجلی په ټیرف کې کوم اضافه شوې ده چې کوم نپرا پروپوزل لګل 3.08 دا لګل دی او دا د آی ایم ایف تحت دی او دا ډومبه دی د دې نه پس به چې کوم دی بجلی دا به 7.51 ته چې کوم دی دا پر یونټ رسي د دې ګرانواله 19 روپے به فی یونټ 19 روپے به فی یونټ ګرانی ما په هغه باندې پروګرام کړی دی ما دا نه دی ویلي چې د بجلی دغه نه ده شوی او هغه نه کیږي ما دی وخت چې کوم د ګیس په قیمت کې په مختلف تون کې ګیس عمومي توګه موږ بل ته یو سیز ګورو خو تاسو خپل پته دی بل کې دننه بلا سیزونه نو په بلا سیزونو باندې دا غوي ډیوټیانه چې کوم دی هغه 100% سیوا کړی دي نو د هغې د وجې نه د ګیس قیمت چې 13 وختونو کې د چا تقریبا 500 راتلونکي میاشت کې به د هغې قیمت 800,000 پورې یغه چې راځي به اوس د ما کړی او ما لیکلي چې د دې سره به زموږ اکانومي څه دغه کېږي ما دا هم ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د بجلی ضرورت چې کوم دی 21.50 میگاواټ دی ټیک شو او پیسکو چې کوم دی د بده مرغه هغه 1250 میگاواټ نصیبه اوچتولی نشي ما دا هم ویلی دي چې یاره دوی ته د نیپرا ورته ویلی دي چې تاسو میکسیمم 1375 چې کوم د میگاواټ بجلی اوچتولی شي خو د دوی خپله کیپیسټي نه ده اوس زه لکه دا نشم ویلی چې یاره دا پروګرام لاړ شم ورسړي ته به کور کې ورته ټي وي هم کولو کوم به ورته یم چې یو حضور ما کتلی زما په دغه کې به چې کوم دی د دوی سره به دومره عداد شمار دا چې خپل انداز یې د دوی سیاسي انداز د ګرانۍ عداد شمار دی تاسو ته پته ده زه د پاکستان بیور اف سټیټسټک چې کوم د ملک انډیپندنت اداره ده زه د هغې چې کوم عداد شمار دی 27.5 چې کوم د انفلیشن ریټ سیوا شوی ما د هغې عداد شمار ورکړي یو کال دی زما په خیال تاسو ته نه تاسو کې خبره کالر ما هولډ باندې د ګرانۍ خبر نه نن هم په اخبار کې که د آج اخبار راځي په هغې کې هم د ګرانۍ خبر هم شته دی او د هغې په پیج 2 باندې تاسو وګورئ یو غټ خبر دی ډېر مزیدار خبر دی چې سالانه په پېښور کې د 2 کروڑو زیاتې دغه ډکنې پټي د وینو ډکنې پټي خبرونه ټول راځي خو د شو هغه خبر چې زه خو لکه دا نشم کولی چې انصاف ټایم ته جوړ کړم یا دغه ته وکړم خبر هغه چې راځي دوی د شمار د خپل دور راوړي بل د ټول نه زیات میډیا کور چې چاته ملاو شوی دی خو دوی ته ملاو شوی دی لږ خیر یو کالر دی را سره السلام علیکم جی څوک یو د کم ځای نه وعلیکم السلام صاحب څنګه یې ادم خالد د ماهر خان خبرې کوم دی یا کتوت سرکل ټوب پریزیډنټ یا کتوت کې پاتې کېږو زموږ علاقه دی څنګه یې ادم خالد تم تحریک انصاف والے بالکل جی زه تحریک انصاف والے ما خدا پروګرام مې وکتل ما چیرې موږ سره خپل رائے لګا شیر کو او وای ګنجي تاسو به څه ویل تاسو په خپل دا غنئ چې دا کومه طریقه ده د عوامي د مسلو د حل ټیک طریقه ده د سر د خلکو مسلې حل کیږي یاره دا سیدا سر مونږ خو د بیگانه نیوز ګورو خو دا امپورټډ حکومت چې کم دی وایي چې یاره د عمران خان کم جیل برو تحریک شروع کړی دی دا اسې نام نهاد او فوټو سیشن لپاره دی زما ماهر خان نوم دی زه په خپله پرون مونږ تلي او زما خپله کور کې مرستیا وه خو د دې باوجوده مونږ لاړو چې عمران خان کم اعلان کړی د هغې دپاره موږ لاړو چې موږ به دلته خپله ګرفتاریانې ورکوو خو دا حکومت دومره بېکاره حکومت دی چې زموږ ګرفتاریانې هغوی نه اخیستلې زه خپله په جیل باندې ور اوښتی وم هلته هم زما ویډیوګانې پرتې دي خو لکه دې حکومت کې دومره همت نشته چې دوی موږ ګرفتار کړي موږ خو ګرفتاریانې ورکولې ولې موږ نه ګرفتارولو موږ چې دا کمې ګرفتاریانې ورکوو خو د دې ملک دپاره چې دا کم ګراني ده کمه مهنګایي ده د خلکو په یو کال کې کومه تبۍ راوسته کم سے کم 54-56% چې دې کومه دا ګراني دغه کړې د دې لپاره موږ راوځي ماهر خان ډیره مهرباني تاسو په لرای اظهار وکړو کور مودن دا خو پکې ګوره د تحریک انصاف بل مرګرم پکې راوي پکې خبره وکړه خو دا د پدې دغه کې دا چې کوم مظاهره وی کنه شازیب خان په دې کې مونږ کته چې د تحریک انصاف کارکونان پکې کنه دا بعض ملګری ماته میسج راغله پاکستان تحریک انصاف ویل نمبر کایندلی زموږ نمبر دی 5254 143
5254 خو ټول د تحریک انصاف خلک به کال کوي نو بیا په پروګرام کې مونږ خبره چرته کوو کنه دا خو پکې دا خو یو ډېر غټ سازش دی دا په کار نه و چې دا مونږ تاسو دا هغه ویلې دا ټول کال چې کوم دي تاسو په دې عام خلک هم کال کوي اوس پورې ماته نمبر نه یاد عام خلک نه دا خلک نمبر خلکو سره دغه نور علاقو نه هم خلک خامخا کال کوي دا خو د پیښور نمبر چې مونږ اټینډ کوو نو دې سره به دا شي چې اوس پکې دا د کال پکې را امغه له حاضر تاسو په کار را تاسو خبره راته وکړه او تاسو وایي چې د پی ډی ایم نماینده دی به ماته دا ویل چې لګ نمبر اناونس کا یو کالر دی را سره ها جی سو کې یو د کم زینا جی زه مردان نه خبرې کوم ریاض خان تاسو به څه ویل غواړئ زه دا ویل غواړم چې پی ټی آی چې کوم منشور آیا په دې باندې عمل کړی دی که نه دوی چې کوم دعوې کولې دوی چې کوم 1 کروڑ نوکرۍ او 50 لک کورونه او که دوی د بي آر ټي مثال ورکړي یا د صحتکار مثال ورکړي نو د بي آر ټي چې کوم دی د ټولو ضلعو پنډې راواغسته په دغې پېښور کې ولګو او که صحتکار یا دي نو صحتکار زما په کور کې 25 کارډه دي جي او د الله فضل د پاره کې اپریشن نه شوی زما پیسې کم خلاړي هغه انشورنس ته لاړې کم خلاړي او دا خبره کوم جی ډیره مهرباني ریاض خان د مردان نه کال کړی او دوی پکې دا خبره پکې کوم دی او کدی وی چې تاسو چې کوم منشورو په هغه باندې تاسو څومره عمل درآمد کړی دی هغه ورته او ریسپونډ کی شاهزیب خان د مردان چې کوم کولر جی د لپاره اطلاع ده چې د خیبر پختونخوا چې کوم حکومت یو 15 کال او یو حکم 3 کال یا 4 کال پدې کې چې ټول صوبې کې هر ضلع له خپل حق ملو شوی دی دا د مردان خلک داسې عادت دي چې تیر چې کوم وزیر الله په 2013 کې د 2013 نه مخکې هغه به ټول فند مردان ته وړو نو دا هغه نو خانه دا حکومت نه دی چې موږ به ټول فند راوړو مردان ته به وړو یا دا هغه مخکې چې کوم وزیر الله هغه به ټول فند بنو ته وړو دي کې هر څه ایکوال دا ډیوټ شوی بل دي د خپل سوال خپل جواب ورکو د پښتنو په سیمه باندې چې کم امنو زموږ د پاره چې کم صحت کارډ اوس ما سره صحت کارډ فیسیلیټي جیب کې شته او دینه باوجود مال الله پاک اپریشن مطلب مال ضرورت نشته نو سم مطلب چا پیسې چرته لاړې دا سوال جدا نه مناسب سوال دی لول او پالیسی وګوري چې دا صحت کارت مطلب څه دی په دې کې سونه پیسې انشورنس والا چې سونه پیسې خبر پښتونخوا حکومت شي او په کوم طریقې کار باندې چې دا خو زما په خیال دا موږ به تور پولیټیکل سټنټ نه یوز کوو خو هر خبر پښتونخوا هر سړی سره جیب کې لس لک روپۍ په علاج لپاره 1 کروڑ نو کرو خبرم کړي و د 50 لک کورونم خبره کړي و او چې د ټول صوبې فند په بي آر ټي باندې لګیدل په دې باندې تاسو وایي دا درې خبرې نه د ټول صوبې فند په بي آر ټي لګیدل دي او 1 کروڑ چې کوم نوکری خان سی ویلو ته دغه یو ویژن د ادارې به خپل ماتحت قوم کزي کار ته پری خودم نو د ادارو کې به ګوشت نوکریان به ختمو دا به خو هغه شانتي اصلاحات ولا او نیګوسییشن ته چاپری نه خدو څه خلقکاری څه نخکاری دوړ مخلوقونه ورته وزي شو او د خپل ټایم نه سکم یو صدا پاس یو حکومت ختم منشور باندې عمل درآمد دی د وجه نشو چې اختیار منشور باندې عمل درآمد شوی دی خو کمپلیټ ځکه نشو که تاسو د بجلی سیستم وګورئ سولرایزیشن وګورئ د امامانو تنخواه وګورئ بي آر ټي وګورئ داسې یتیمخانې وګورئ دې علاوه زموږ د کور د بجلی بل خو د عامو خلکو زموږ د ټولو کور بجلی بل همغه عمره دی د هغې نه ډېر زیات شوی دی کوم چې ستاسو وخت نه مخکې او ستاسو په وخت کې هم هغه ډېر زیات شوی تاسو ویل چې دلته کوم بجلی جوړېږي دا به دې کې خلکو له ارزان قیمت باندې ملایي هم میلاو نه شوه او بجلی خو دې وخت ډېر لوی مشکل جوړ کړی بابر صاحب کوم ځای کې اوسېږي زه په همدې پېښور کې اوسېږم پېښور کې ستاسو چې کوم بل راځي د خان صاحب ګورنمنټ کې چې کوم ایکسټرا ټیکسونه کټوتې شوي وه او د حکومت ختمېدو نه مخکې بجلی کې چې کوم رعایت ورکړی و یا چې کوم د سبسډي ورکړی و هغه شته دا خو د هغوی تا نه اوس هغه پیسې ملي تاسو نه چې کوم جماعت نه د ټي وي پیسې علي د بجلی په بل کې دین علاوه چې کوم د ټیرف ایکسټرا جوړ شوي دی لحاظ به څنګه خبر وکړه چې یو ډیم جوړ هم نه دی یو ډیم پلان هم نه دی یا یو ډیم کې نقصان شوی دی په پېټرول په ځای ډیزل باندې چلولو هغه پیسې هم تا نه علي نو کستا لس یونټ هم استعمالېږي خو 1800 باندې ایکسټرا برډن غریب سړي باندې راځي زما په خیال د پاکستان د ازادۍ نه پس چې څونه زیاتیات غریب سړي سره په دې حکومت کې وشو نو د دونه زیاتیات اډوکل شوي دي نن تاسو د کرایم ریټ وګورئ نن تاسو د امن او امان پوزیشن وګورئ دا که تاسو فایندینګز طرف ته ځئ او د دې ګراوند ګراس روټ لیول ته ځئ تاسو له به هم د دې پی ډي ایم نه کرایم ریټ خو تاسو وخت کې ډېر زیات ځکه چې تاسو په خپل یو تحریک شروع کړو د کرایم ختمولو دپاره که او ډېر زیات و که نه همدومره و ستاسو چې کله نه تاسو په خپله ورپسې راپاسېدلي زما کوز بیل و جي ما د جعلي خواجه سراو خلاف د پېښور صفا کېدو لپاره یو کوشش شروع کړو یو کاوش مې شروع کړو هغه بیل شو زه تاسو له د ګرانې په بدل کې لیاز علي صاحب نه به زه دغه کوم خو یو کال لمنو بیا به لیاز علي صاحب بس راځي بس تاسو کوم تقریر کول هغه تاسو وکړو دا تقریر نه د پروګرام کې د
ټون چې کوم دی به پروګرام ساتو ښه یو کالر دی را سره جی السلام علیکم څوک یو د کوم ځای نه وعلیکم سلام سر جی وصال شبنم خبرې کوم د شمالي وزیرستان نه په خیر تو پکې څه ورور سر جی خو ما وویل چې تاسو ټوله ګئ چې زه به پکې څو خبرې وکړم شمالي وزیرستان هسې مونږ خو پسمانده یو نه نه هوښیار خو یې که نه چې پسماندهی کار څه هوښیار خو ټولو کې زیاتې وایه که نه وروره څه به ویل غواړئ هوښیار خو داسې ده که نه چې ما خو ټول پروګرام دروغ به نه وایم نه مې دی کتلی خو ما ته دومره پته لګي چې یو پي ټي آی والا کاس ناست دی که نه او یو نیوز والا ناست دی یو پی ډي ایم سپورټ والا ناست دی داسې ده که نه نه تا پوره نه دی اورېدلی یو چې کوم دی صحافي دی او یو چې کوم دی نو دغه دی دغه والا دی دا چې کوم نن سبا دغه کوي جیل میل ته چې ځي دا څه دی دا پی ټي آی والا دی زه به اوس دا خبره وکړم سر جي که ما ته یو مینټ ټایم راکوې وایه وروره قربان وایه دا د اورېدو کال خو نو کنه کال خو بس یو خو دومره ښایسته خبره روانه کړه مونږ د وزیرستان خبر به ګیلې ازلي صاحب دوی چې دا کومه خبره وکړو موږ خپل منشور باندې ټول عمل درآمد کړی دی خو بل لږ پکې پاتې و که نه نو لږ غونتې دوی وایي چې هغه ادارو هم تعاون نه کړی نو ځکه مونږ دا نوکرۍ نه یې ورکړی نوکرۍ مونږ جوړولې خو بس هغه نوکري دپاره سپیس هم جوړولو خو جوړ نه شو تعاون ورسره ونه شو پټو لاسونو هم عمران خان ناکامه کړو ښکاره لاسونو هم ناکامه کړو په دې باندې به تاسو څه ویل غواړئ زه خو چونکې د خیبر پښتونخوا ریپورټینګ کوم نو زه به تاسو ته صرف دا ووایم 13 کالو کې به زه د هغې د بجټینګ چې حساب کتاب کوم به دي نو البته زه تاسو ته ووایم د خیبر پښتونخوا چې کوم بندوبستي ضلعې دي د هغوی بجټ د قبایلي ضلعو بجټ به حساب د دغه نه کوم د خیبر پښتونخوا بجټ چې کوم دی 63% ترقیاتي بجټ دا شپږو ضلعو نه والی تر 7 ضلعو پورې تللی دی او کنده ویل چې پهله به هر وزیر اعلی په خپل کور کې لګوله باقي لکه د مرجر نه پس چې کوم دی باقي د خیبر پښتونخوا ټوټل ضلعې چې کومې دي نه 35 دي 28 نه 29 ضلعو باقي دا چې کوم 26-27% فنډ دی دا استعمال کړی دی نو دا کومې خاص ضلعې وي چې دا دومره ډېر لوی فنډ هغې ته ټول نه زیات فنډ چې کوم دی چونکې د آبادي په لحاظ سره هم دی هغه پېښور دی دویم چې کوم و هغه په د تېرو څلور کالو کې اسوات و ورپسې چې کوم دی بیا ضلع چې کوم و نو هغه مردان و بیا ورپسې نوخار و ورپسې هریپور او بیا ډېر اسماعیل خان نه نو د دې ضلعو د انتخاب طریقه څه وه دا ولې لکه دومره دوی له زیات میلو شو نور له کم ولې میلو شو د سواد ضلع خو دا و چې محمود خان صاحب په خپله وزیر اعلی ورته دغه ځي و الیمین ګنډاپور صاحب چې کوم دی هغه د ډېر اسماعیل خان دویم چې کوم دی د مردان چې کوم دی عاطف خان نوخار چې کوم دی پرویز خټک صاحب و صوابی چې کوم دی شارام ترکی او اسد قیصر صاحب دا د هغه ضلعو لکه ترکین صاحب چې څومره مشرانو له ټولو دا حل کېوي زه چې کوم کوم ما درته د اعداد و شمارو په دغه کې ویل چې یاره 63% فنډ چې کوم دی دا دوی خپل انالیسز وکړي او په هغې باندې دې وشي د جرایمو شرح زه به صرف تاسو ته دا ویم په 2020 کې دلته 26 پولیس اهلکار چې کوم دی دا د ترهګرۍ په کاروایانو کې وژل شوي دي خیبر پښتونخوا کې ټول خیبر پښتونخوا کې یعنې پوسټ مرجر درته زه یادوم دې کې قبایلي ضلعې هم شاملې دي بیا دا تعداد په 2021 کې ورسېده 57 ته اوه ښه ډبل شو ټیک شو او بیا چې کله 2022 نو دا تعداد ورسېده 129 ته ښه یعنې دومره دغه وشه دې کې لکه دا حکومت مسلسل زیاتېدو مسلسل زیاتېدو دې وجې زه صرف تاسو ته دغه وایم چې یاره د جرایمو د شر د خیبر پښتونخوا به هم درته زه ویم د رایټ ټو انفارمیشن ایکټ تحت زما د ترلاسه شوي معلومات تر مخه 2018 19 20 په دې سوري 2019 20 او 21 کې د پېښور د 40 هغه وخت یو 40 نه وي دا بیا وروسته تاسو ته پته ستانې پکې بیا وروسته 40 شولې د هغې اعداد و شمار تر مخه په پېښور کې هر هفته په پېښور کې 9 کسان وژلی کېږي دا تعداد که موږ د پنډۍ د آبادۍ سره د دې موازنه وکړو نو د پنډۍ په آبادۍ کې هلته 7 کسان چې کوم دی مطلب هلته مو دغه وکړو نو په پنډۍ کې 7 دي حالانکه د پنډۍ آبادي د پېښور ښار نه آلموست ډبل ته نږدې ده ډبل نه ده خو ډبل ته نږدې ده یعنې تقریبا د دې نه 70 to
75% سیوا ده. ټیک شو، د دې صرف د پنډۍ د ډسټرک زه تاسو هغې اعداد و شمار دغه ښیم. دا اوس هم چې موږ دې وخت کې پروګرام کوو نو تاسو به تللي یې دغه اړخونو ته ټانک ته. ټانک زموږ د صوبې په پسمانده ترینو ضلعو کې یوه ضلع ده او په ټانک کې اوس هم د انسانانو او د ځناورو اوبه چې کوم دی د یو تالاب نه اخیستلی کېږي. ټیک شو جي، دا هغه دغه دی چې هلته کېږي. خو ټانک خو تحریک انصاف ته ووټ کله نه دی ورکړی؟ نه، هغه چار چالې ووټ ورکړی دی، خو د دې صوبې برخه وه. ما خو صرف د دغې په حساب کې ټانک دلته چې چا ورکړی دی نو مومند هم ورکړی دی، دې وخت کې چې کوم دی لکي مروت هم ورکړی دی. ما زه صرف دا ته وایم چې د دوی چې کوم د پی این ډي اعداد و شمار دي د هغې تر مخه دې وخت کې د اوبو شره چې په کومو ځایونو کې غورځېږي، یعنې په خیبر خو ټول دوی ته بیا راځي، اوبو ځمکې لاندې اوبه غیبېږي، انډرګراونډ چې کوم زموږ واټر لیول دی مسلسل غورځي. په هغې کې په خیبر کې سالانه 7 فوټه چې کوم دی اوبه غورځېږي. ټیک شو، زموږ ګراوند سرفیس واټر لیول چې کوم دی د هغې دپاره پروجیکټس کوم ځای کې شوي دي هغه غټه خبره ده، کتل پکار دي چې کوم ځایونو کې شوي دي. ما سمپل دا تاسو ته ویلې چې دا د ترقیاتي فنډ د دې د اعداد و شمارو دغه دی. په دې دغه کې چې کوم دی دا نه چې ټول بد شوي دي، هر حکومت چې روان دي د هغې پالیسیانې ما حکومت ته کوم په هغې ښه او بد دواړو ته ویل. په دې دغه کې چې کوم استادان په لوی تعداد سره برتي کړی شوي دي. په تیرو 4 کالو کې تقریبا په دې خیبر پښتونخوا کې 58,000 استادان چې کوم دی دا برتي کړی شوي دي. دا ښه شوي دي که نه؟ بلکل ښه شوي دي. خل اوس هم چې کوم دی په دې سکولونو کې زموږ سره تقریبا د 25 نه د 26,000 استادانو تا حال لا کمې دی، دا نه چې ګینې پوره شوي دي او شوي دي. دې وخت کې زموږ د زه به دویم چې ټول نه غټ زما کم کته هغه د دې خیبر پښتونخوا کې د پنشن فنډ چې کوم دی هغه مطلب سی پی فنډ چې کوم هغوی کولاو که چې کوم کنټریبیوټي فنډ ورته وایي، یعنې سرکاري ملازم نه به 15% کټ کېږي او ورسره به چې کوم دی مطلب 15 روپۍ که د هغه نه کټ کېږي نو 6 روپۍ به د هغې سره حکومت اول به څه کېده؟ مخکې به چې کوم دی د دې نه فنډ کېده، دا فنډ به کټ شو، بیا به وروسته په هغې باندې یو خاص فارموله وه. ما به د سرکار د خزانې په بوج صرف تاسو ته ښیم. دې وخت کې خیبر پښتونخوا روان چې کوم دی 1332 ارب روپۍ باجر دی. په 1332 ارب روپو کې زموږ 107 ارب روپۍ صرف پنشن فنډ دی. اوهو لږ صبر وکړه، خیر دی، یو کال ډېر وخت خوش نه دی اغوستی، ښه یو کال پکې والو. السلام علیکم جی، څوک یې د کوم ځای نه؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، څوک یې د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام، عظمت الله خبرې کوم د کن. څه نوم دی د وروره؟ عظمت الله خبرې کوم د کن. ښه وروره، ښه ته به څه ویل غواړې عظمت صاحب؟ بس مشره زه خو دا وایم خبره وکړه د منګایي خلاف وکړي او منګایي خلاف احتجاج کوي، موږ ګرفتاران ورکوي خو نه نیو. هلو جی ستاسو اواز ډېر زیات خراب دی، که تاسو د اواز کې شور دی لږ چېرته یو ځای کې ودرېږئ. زه دا وایم د یو ملګري خبره وکړه چې موږ د منګایي خلاف راوتلي وو. ښه جي ښه، وایي اوس اواز ټیک شو او ګرفتاران یې ورکوي خو موږ یې نه نیولو. نه د منګایي بنیاد خو اول د عمران خان ایښی دی که نه. ښه جي ښه، وایي جي وایي. او د منګایي بنیاد عمران خان ایښی دی چې د امیر سره معاهدې کړي، دا د امیر معاهدې دي چې د کومه منګایي راتلونکې ده او روانه ده، دا د عمران خان ټول کسب د عمران خان دی. او موږ دا وایو چې د نواز شریف کوم حکومت و کوم دور و کوم ټیم تیر کړو نو هلته خو ډالر هم په 104 باندې و، توله هم په 84,000 85,000 کې وه، او د ده په دور کې منګایي زیاته شوه او ټول چې څومره هغه دي دا د نااهليتوب له وجې نه و. ښه جي ښه، ډېره مهرباني عظمت الله صاحب، موږ سره لږ وخت کم دی، ستاسو دا خبره راورسېده. نو اوس به زموږ شاهزیب د تحریک انصاف سره تعلق دی، هغه په دې باندې هم خبره وکړي او دا لحاظ علي صاحب چې کومې خبرې وکړي په دې باندې هم که هغه څه ویل غواړي، خو لحاظ علي صاحب خو چې کوم دی نو هغه ډېر اعداد و شمار سره تاسو سره خبره، تاسو جذباتي خبره کوي، هغه د اعداد و شمار سره ویل. او دا عظمت الله صاحب د ټل نه وایي چې دا کومه ګراني ده نو د عمران خان صاحب په وخت کې شروع شوې ده. بالکل جی، زه به پهله د لیاز صاحب دغه ریسپونډ کوم. دیو چې خبر وکړه د تیر ګورنمنټ چې کوم 2 پیره خیبر پښتونخوا کې پی ټی آی تیر کو نو په دې کې دا دی چې دیو خپل خولي باندې ویل چې زموږ چې کوم مطلب هیلث او زموږ چې کوم ایجوکیشن سیستم په دې کې موږ څونه برتیا نه کړی، دا ټوټلی د خان صاحب هیلث مو ویل تاسو ایجوکیشن یاد کوو، ایجوکیشن ویل خو زموږ پالیسی مطابق هیلث او ایجوکیشن موږ ډی پولیټیسایز ساتلی دی. بدقسمتۍ سره په دې سیمه باندې سو بعضې سیاسي خلکو په هیلث کې او په ایجوکیشن کې پولیټیکل
خپل خلک اډجسټ کړو نو هغه کې د قوم بیا سال کې دولای اعظم زیات بیا خطا سره پته چې یو ټیچر او ډاکټر ته په سفارش باندې ورته نه کې نو الته به د مریض سال کېږي او الته به د ماشومان سال کېږي مونږ سی ایم کمپلینټ سیل گورنر کمپلینټ سیل پال پولیس اسسټنټ لاین جرګه سیستم ډي آر سی پی ایل سی ممبرز چې څونه کمپلینټ سیل نو مونږ کولاولی شو رائټ ټو سروس ایکټ مونږ هر یو شي ډیپث کې تلیو او د خلکو بلکې پرایم منسٹر سټیزن پورټل هم مونږ سره یو مطلب یو پلیټ فارم خلکو له ملاو خلک خود مختار شو لکه شانته خلکو ځان امپاور کړلو چې ما سره سرکاري یا سیاسي کس زیاتیات نشي کولای د چا په وینا باندې یا په ذاتي فائدې باندې پولیس افسر ما سره یا بل ادارې ولا سره ما سره زیاتې نشي کولای نو دا یو ټیک طرف ته روانو بل لحاظ به خبرو کړه د امن او امان نو ادا د شمار خو به ایگزیکټلی ما ته یاد نه څه د دوی فیلډ دی دوی ته ډېر خپته وي خو زه خو د پیښور اوسېدونکی ما خو د عمران خان په وینا باندې وزیرستان امن مارچ هم کړی څنګه چې وزیرستان کول نه پس د لحاظ به سټیټمنټ لیک شانتي 42 کې شو نو وزیرستان کې ما امن مارچ هم کړی دی ما د مهنګای خلاف یو هفته بوک اړتالي کیمپ هم لګولیو دا زما قانوني جمهوریت حق دی دا زما عیني حق دی او د وزیرستان د امن مارچ نه پس الته چې کوم امن راغلی د خان صاحب چې کوم سټیټمنټ چې موږ پر دې کور ته کاڼي نه ولو موږ د افغانستان په سیاست ګوتې نه وو اب آزاد پریدو زموږ خپل پاکستان سره کاری موږ به نه اړې ورکو نه به موږ د نیټو ګاډي سپلای پریدو نو دې نه پس به زموږ څنګه امن او امان نو ما خو زه خو د هغه کې خبره کوم چې کوم چا کې د عمران خان حکومت او دې خو د امن او امان پوزیشن کمپیریټیولی د اوس نه یا د 2001 نه والا 13 پر چې کم ټایم دا غینه کمپیریټیولی ډیر خو ما ته خو هغه کې پیږي ښکاري تاسو باندې خدا مې الزام دی چې تاسو ته دهشتګردو سویل نه کنه نو تاسو ځکه چې تاسو هغه د پاره نرمه ګوشه لرله تاسو عمران خان صاحب د هغه په حق باندې کله سخت خبره نه کړې هغه د دفتر کولاولو خبرم کړو نو تاسو مخالفین دا وایي چې هغه ځکه هم تاسو په وخت کې دهشتګردي نه کوله ځکه چې تاسو هم کله د هغه خلاف خبره نه کړې کنه زما د لیډر دشمن ډیر کمزور دشمن دی یو ټایم کې په الته انګريزانو ته وایي چې دا پرو طالبان دي بل ځل ولې د انټي طالبان دي کله دا طالبان خان دي کله دا اسلامي دي لکه په یو ځای باندې درې خدا ټوله دنیا مني دوه خبرو باندې چې کوم ځکه د اسلام خبر راغلی دا چې کوم ځکه د خاتم النبیین خبر راغلی د رحمت العالمین کانفرنس خبر راغلی دا د کشمیر خبر راغلی یو سکند ماتره کې الته سټینډ اغسته دی په یو ان او کې په پوره دنیا کې او چې کوم ځکه په کووډ کې سخت معاشي پوزیشن او چې پوره فیکټریانې بندې وي فیکټریانې بندېدو والا وي دکانونه بند وو تاجر تکلیف کې هغې نه باوجود د عمران خان معاشي پالیسیانو ټوله دنیا تعریف کړی دی او پاکستان د هغې نه باوجود سروایول کولو نن ډالر په ځای باندې نه ودرېږي نن د فیکټریانو پوزیشن وګوري نن د بجلی پوزیشن وګوري نن د غریب سړي خو پرېږده د میډل کلاس خلکو تاسو حالات وګورئ بیا تاسو موږ جذباتي کیږو نو موږ یانګو موږ به جذباتي کیږو غلط ته خو غلط او صحیح ته به صحیح وي ان شاء الله نه دا خبره تاسو دغه تر حد پورې خو ټیک ده چې تاسو عوامي ضرورت د لپاره دا خبره وکړي خو چې کله تاسو په خپل خلکو سره مکینی په خپل عمران خان صاحب هم دا معنی چې موږ په خپل آی ایم اف ته لیټ لاړو موږ دا کارونه وکړو موږ ډالر په حق باندې هم زموږ مینجمنت پالیسی چې کومانو هغه موږ بر وخت فیصله وانه غسه ځکه موږ سره دا چلو شو زه په خیر یو کال په کې والا بیا په کې هغه ټل والا جواب خو ورکو خو ولې حضرت صاحب نه یو ځل په کې تاسو کو بیا تاسو سره یو کالر دی راسه جی السلام علیکم جی سو کې یو د کم زینا وعلیکم السلام جی زه عبدالقیوم خبرې کوم په خبر نه جی قیوم صاحب تاسو بس ول غواړئ وروره جی بس مو خدا وایو کنه چې دا خلک خبره کوي وای دا چا ګناه وای دا خپل د ولو مان دی کنه چاته نه ښکاري کېږي جی جی خبره دا ده چې دا ګرانۍ کوم تسلسل شروع شوی دا د 2018 نه چې هغه وخت کرونا نه راغلی بلکې کرونا خو 2000 دغه کې راغلی و 19 کې او په جنوري میاشت کې او ګرانی چې کوم و هغه عمران خان صاحب د وخت نه دغه 2 میاشتې کې چې څنګه دغه شون په 2 میاشت باندې بیا ډالر چې نو دغه ته ورسېد 222 نه چې نو دغه ته ورسېد د 122 نه 122 نه چې نو 170 ته بیا 80 ته بیا داسې چې نو تقریبا 2.5 ته ورسېده کنه جی نو خبره دا ده چې مطلب رورجان زه یو پوښتنه کوم دا کرونا کله راغلی و دا په 2018 کې چې نو د عمران خان صاحب حکومت دغه شو کنه دا صد وزیر اعظم جوړ شو کنه او 2018 چې نو بیا 2 میاشتې تقریبا پرې 2 میاشتې تیر شو بیا د کرونا را خبره بیا راورسېده بیا د جنوري بیا ورسره مارچ کې چې بیا شروع شو ٹھیک ده جی په او ٹھیک ده جی ٹھیک ده اول سره اول خو چې په چین کې و د چین نه خلا نه ورغلی خو بیا دلته چې کله رااله
بیا تقریبا په عمل کې 2-3 میاشتې د حکومت تېرې شوې وي، خو په دا 2-3 میاشتې کې چې دنو نرخونه چې نن एकदम چې نو چالو شو. په دې دا خبره کوي یاره د غره دا اوس په کوم وخت چې نو حکومت پرې ښودلی و او دوی په کاره چې په وخت ډالر په کم ریټ په کاره په هغه ریټ باندې د غره دوی هم چې نن روان کړی وی، نو هغه دغه چې نن 122 باندې ونه دوی ول د هغې نه برخېجاوه. ډیره مهرباني عبدالکریم صاحب، وخت راسره بالکل کم دی او تاسو ډیره مننه. تاسو پر خبره وکړه، تاسو وویل چې عمران خان صاحب د حکومت کې د کرونا د راتلو نه مخکې ګراني شروع شوې وه او په خپله شاذیب ماته هم یاد دي چې موږ په خپله به اکثر دا خبره کوله چې کله موږ تبصره کوله چې عمران خان ته دې وخت کې د مخالف ضرورت نشته ځکه چې د ګراني دومره زیاته شوې وه. موږ په خپله ویل چې دا ګراني په خپله د ده وخت کې چې دا ګراني ده دا د په خپله د ټولګي غړ دښمن دی که دا پاتې شو. لحاظ علي صاحب اخرنی لمحې دي را سره او تاسو هم ورکوئ او یو د لحاظ علي صاحب نه کمنټ لم به تاسو نه کمنټ لم وخت سره بس ختم شو کنه. لحاظ علي صاحب تاسو به څه ویل غواړئ چې دا چې کوم بحث مونږ وکړو دا په کوم لار باندې چې د دې احتجاج روان دی او که بیا حکومت راځي نو د دې دپاره به هم هغه حکومت چلول دومره اسان وي که دا حکومت دې ته دوباره میلاویږي؟ ګورئ یو خبره خو یاد ساتئ، ډېر موده پس په خیبر پښتونخوا کې داسې حکومت راغلی چې هغې سره په وفاق کې هم د هغه پارټۍ حکومت و. دا ډېر کم ځایونو کې شوي دي، یعنې په تاسو پته 97-99 کې شوي و، بیا د هغې نه پس چې کوم دی منځ کې به وفاق کې د بل چا حکومت و، دلته به د بل چا حکومت و. دلته به صوبې به اکثر ګیلې کولې چې یاره ما ته وفاق خپل حق نه راکوي او ما ته مسله دا ایشو وه. موږ ډېرې تمې ساتلې. تاسو به د تورخم په مقام باندې د عمران خان صاحب هغه تقریر مو اورېدلی چې هغه ته وویل چې زه د ایجین قاضي فارموله او نیټ پرافټ زه دلته موجود یم کلیر هغه ویل چې زه نیټ پرافټ دې صوبې له نور نشم ورکولی ځکه چې هغې دپاره به موږ په بل چا باندې ټیکسونه لګوو. هغه ویل چې دا صوبې حالانکې د نیټ پرافټ دغه چې کوم د ایجین قاضي فارمولې تحت دی همدې صوبې حق هغه تقریبا د وکې 516 ارب روپۍ د خیبر پښتونخوا حق جوړېږي. مګر تمه ساتله چې یاره یو حکومت دی هلته به مې دلته به مې دلته به راشي مونږ ته به دغه وشي خو هغه شان ونه شو د اعداد و شمار تر مخه. ګراني چې کومه ده دا زه د دې نه انکار نشته دی چې کوم ګراني د وخت کې امریکې خپل شرعي سود سیوا کړی، تاسو خپله پته ده جرمني خپل شرعي سود سیوا ما تپوس کړی که د حکومت فورم دوی ته میلو شي که نه واپس نو آیا دا به دومره اسانه وي دې دپاره چې د یو ډېر مختصر شعر دی که دا تا جنت له یوړو دا فطرت او دا وجود په څو ورځو کې بسوځي په سرو سترګو به جړېږي. تاسو څنګه حکومت غواړئ لګي شازیبه که دا حکومت تاسو دوباره میلاویږي نو دا کار به تاسو څنګه کوئ؟ لکه نن سبا خو په دنیا کې زما په خیال باندې دا ممکنه نه ده. په خپل عمران خان صاحب هم زما په خیال څه حده پورې به خوشحاله چې په دې وخت کې د هغې حکومت نه بلکې صوبونه څه خلک خو دا هم چې صوبایي حکومتونه هم په دې ختم کړي چې په موږ باندې اړو ذمهواري نه راځي. موږ وایو چې موږ خو اړو دې کې ذمهوار نه یو که نه په دې باندې به څه وایي؟ شعر جواب وجې شي و چا چې د ملت د هوریت شمه روښانه کړه، چا چې د ملت د هوریت شمه روښانه کړه تل به ډېوې بلې د هغوی په ادیرو کې وي. نن تاسو وګورئ 13 پارټیان یو ځای دي، اوس ضمني الیکشنو کې تاسو رزلټ وګورئ، نن تاسو پاپولرټي وګورئ. نو حکومت تېرېدو نه باوجود خلکو له پته چې عمران خان به دا قومي اسمبلی سیټ پرېږدي بیا ول خلک ووټ ورکوي. هنګو کې ګورئ، پېښور کې ګورئ، 31 کې، په 410 کې ګورئ، په مردان کې ګورئ، په تغبۍ کې ګورئ. تاسو خبر وکړه د معاهدې اول کول ته راځم، دا ټل والا کول او د پېښور کولو ټل والا ملګري ویل چې دا اول معاهده خان صاحب کړې ده. دا سټیټمنټ خو د پی ډي ایم و چې دا معاهده خان صاحب کړې دا چورن به خرڅولو دا د هغوی دکان و دا د هغوی چورن و چې دا معاهده هغوی کړې ده. نن شهباز شریف وایي چې موږ معاهده کوو خو سختو شرایطو باندې به کوو. خو د حیرانتیا خبره ده چې شهباز شریف چې خپله کفایشوري کمیټي جوړه کړې ده ولو چې دا شی کم که دا شی زیات کا او د هغې اګینسټ روان دي. وزارت تعداد نور نو لګیا دی، دن په دن زیاتوي، احتساب قوانین کې درمیان لګیا دي. عبدالقیوم صاحب د پېښور نه خبره وکړه، د هغې جواب دا دی چې عمران خان ګراني زیاتوله، ګراني کوله د هغه وخت د مطابق. خو که تاسو لحاظ به موږ ډي سي نه دی په دې خبره باندې ډېر ښه پوهېږي چې هغه ټایم فی بیرل په $100 او نن څه ریټ دی. خان صاحب په یو 2 روپۍ ګراني راته خو سټیبلیټي ملک کې تاجر یېرېدو نه، انویسټر به راتلو تلو به نه. نن تاجر یریږي، نن پاکستاني یریږي، نن د فیکټرۍ مالک یریږي، نن ټول یریږي واپس بار ملکونو ته انویسټمنټ زی لګیا دی. نو نن تاسو ګورئ واپس خلک پیسې اونډۍ باندې رالېږي. نو ټول نظام الټه پلټه شوی دی. او زه خپلې خبرې راغونډوم په دې باندې چې څونه دا ملکي نظام روان دی چې د دې یو حل دی. د دې یو حل دا دی بابر صاحب ماله په صرف غړی پټې پیمنټ راکوي، حل دا چې شفاف او شفاف انتخابات وشي. نن که نگران وزیر اعلیٰ ناست دی، که نن نگران د وزران ناست دي، روزانه 1920 او 21 کې افسران لګېدل ټرانسفر کېږي په کار د لحاظ سے په دې خبره کړې وه 10 کسان دې ټرانسفر کوي. تا سره څه اختیار دی؟ تا چې کوم اختیار دی ته به 30 ورځو کې
ته به 90 ورځو کې سوري ته به الیکشن ډیټ ورکې اته نه ورکې لګي خالته گورنر صاحب ځان دغه جوړ کړی دی سم پوسټر دی وړم تقسیموي او چې کوم تاریخ دی هغه نو ورکي کوټ ته نه زموږ گورنر صاحب سره په شریکه تاسو یو ځای کې نه سي د دې جماعت سره یو ځای کې نه سي نگران حکومت هم راوستو خسته په کې خندا خوشالیانه کنسنسس سره موږ وزیر اعلی صاحب راوستو خو دی خو دغه نمائندګي چالو کا دی خو د جمعیت سره راوستو ختم شازیب ډېر مهرباني تاسو دوه ډېر مهرباني چې تاسو راغی زموږ په پروګرام کې شرکت وکړو قدرمنو اوریدونکو کتونکو دا زموږ پروګرام مو د خیر بلې هفته به بیا نوی پروګرام سره تاسو خدمت کې حاضرېږو مونږ ټول دعا کې یاد ساتئ الله پامان